بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو، د اختر په ورځ چې کوم د ترهګرۍ واقعه په کراچۍ کې مخې ته راغلې وه او د سند د اپوزیشن لیډر او د متحده قومي مومنټ پاکستان رهنما خواجه اظهار الحسن باندې چې کوم اټیک شوی و، په هغې کې چې کوم تفصیلات وړاندې راغلي دي، ویل کېږي چې دغه ترهګرو کې یو ترهګر، یو حمله آور، هغه پی ایچ ډي ډاکټر و د انجینیرینګ یونیورسټۍ پروفیسر، او بل کس په هغې کې د اپلایډ فزکس د هغې سټوډنټ او د کراچۍ د یونیورسټۍ سټوډنټ. او دا هغه یعنی خطرناک صورتحال دی چې د تیرې څه مودې نه موږ ګورو چې په مختلفو واقعاتو کې د یونیورسټو هغه جدید تعلیمي یافته افراد هغه په دې کې مخې ته راځي او هغه په دې کې ککړ دي. او دا خبره صرف دا نه ده چې ګنې دا تر نارینهو پورې محدوده ده، بلکې زنانه پکې هم ملوثې راځي. او هغه لاهور حوالې سره چې کوم کیس مخې ته راغلی و، په هغې کې د جامشورو یونیورسټۍ یوه ډاکټره صاحبه هغه پکې ملوث وه. دغه شان چې کوم تفصیلات موږ سره دي، په هغې کې چې څه موده وړاندې د کراچۍ په کور کمانډر باندې کوم اټیک شوی و، په هغې کې د ان ای ډي یونیورسټۍ طالب علم هغه ککړو. د دې سره سره په صفوره ګوټ بس باندې چې کوم حمله شوې وه، هغې کې د آی بي اے یو سټوډنټ هغه پکې ککړو. وخت په وخت چې څومره واقعات مخې ته راځي، دا یو خطرناک رجحان هم دی چې هغه جامعات چې هغه د ریسرچ د تحقیق مراکز دي، هلته د ترهګرو هغه نیټورک رسېدلی دی. او یو بل رخ ته دی دا دی چې کله دا ترهګري ښه په جوبن باندې وه، نو موږ به دا خبره کوله او موږ ته به دا خبره کېدلې شوه چې دلته دا زموږ جماعتونه، زموږ دیني مدرسې دا د ترهګرۍ مراکز دي، او هغه خلک په دې باندې بدنام هم کړي شو. او د هغې حوالې سره یوه بیانیه دا په ملک کې خورېده. اوس نن به څه کوو، نن به څه وایو، ځکه چې د هغه جامعاتو یا د هغه دیني مدرسو په هکله خو د هغې نن هم دا دعوه ده چې موږ ته وښایئ چې څومره د مدارسو سټوډنټان یا د مدارسو طالب علمان په دغه واقعاتو کې ملوث دي. خو د هغې په مقابله کې چې اوس کم واقعات مخې ته راځي، په هغې کې د هغې نومونه او د هغې د دغه جامعاتو سره وابستګي، د هغې ثبوتونه مخې ته راځي. صورتحال آیا موږ چې کم د ترهګرۍ په ضد باندې زموږ فورسز کم آپریشن وکړو او هغوی کم کردار ادا که یا قربانۍ یې ورکړې، هغه په خپل ځای هغوی خو خپل کردار ادا که. زموږ حکومتونه، زموږ تعلیمي ادارې یا زموږ په نصاب کې چې کم بدلون راوستل وو، آیا هغې طرف ته پام راګرځولی شوی دی؟ کم چې د 2014 د آرمي پبلیک سکول د حملې نه وروستو چې کم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی و، په هغې څومره عمل شوی دی. داسې نور هم خبرې شته، او که د هغې ذکر زه په تمهید کې شروع کړم، نو ممکن ده چې زما ناستو میلمنو ته بیا د خبرو ډېره کمه موقع میلو شي. د دې وجې نه زما به خواهش دا وي چې زه به هم خپل د ناستو میلمنو طرف ته لاړ شم او تاسو ته دا ووایم چې نن په پروګرام کې په دغه موضوع باندې به موږ سره خبرې اترې کوي. د پېښور یونیورسټۍ د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلکٹ سټډیز د هغې ډایرکټر او د یونیورسټۍ د استادانو د تنظیم مشر هم ډاکټر جمیل احمد صاحب، هغوی موږ سره دي. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني. بل زموږ ګران میلمه هغه زموږ نوموړی صحافي، زموږ مشر ام ریاض صاحب دی، څوک چې دغه صورتحال په خپلو سترګو باندې ګوري، هم د هغې رپورټنګ هم کوي او د هغې تجزیه هم کوي. ریاض صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو. ډېره مهرباني. د دې سره سره د کراچۍ نوموړی صحافي او د اے آر وائی ټلویزیون سره وابسته فیض الله خان، هغه به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي او هغه نه به هم موږ تجزیه هم اخلو او د کراچۍ چې کوم صورتحال دی په هغې باندې به د هغې معلومات به اخلو او تاسو سره به شریکو. ټول نه وړاندې ډاکټر جمیل صاحب طرف ته ورځم. ډاکټر صاحب دا به راته وایې چې یو خو دغه ستاسو چې کومه اداره ده د پیس اینډ کانفلکټ، هغه په دې کې څه کردار ادا کولی شي؟ او بیا د ټولو نه وړاندې چې کوم سوال ستاسو د وړاندې کدم هغه دا چې آیا دغه جامعات، دغه یونیورسټۍ، د ریسرچ مراکز، د تحقیق مراکز هلته د ترهګرو نیټورک څنګه ورسېد او دغه خلک پکې څنګه ککړ شو؟ ډېره مهرباني.
ګورې چې دې موضوع باندې وخت په وخت مونږ په مختلف فورم باندې اوازونه اوچت کړي دي. مونږ بارها دا ویلي دي چې د یونیورسټیز د پښتونخوا کې خصوصا او بالعموم پاکستان کې دا هب دی ستا د یوث اکټیویټیز. پاکستان داسې یو ریاست دی چې د هغې آبادي د 15-16% نه زیاته د 15 کالو نه کم عمر خلکو باندې مشتمل ده. او د کله چې موږ وایو چې 15 کالو نه کم عمر، نو د دې کنسنټریشن بیا تا ته په یونیورسټیز کې ښکاري یا چې کوم تاسو خبر وکړئ مدرسو کې ښکاري. اوس مدرسې زمونږ یو خاص قسمه منطق ورته وړاندې کوي او هغې ته دا وایي چې دا تاسو په حقه یو تاسو کار دی چې دا ټولو ته رسول دی او دې نه علاوه د بل چا رای نه دي منل. دا د مذهبي یو هغې باندې عقیده ده. خو د یونیورسټو کار دا دی چې هلته کریټیکل انالیسس کیږي او ته د هر قسمه رای، هر قسمه نظریه به هلته ځای کوي او هلته به په هغې خبرې کیږي. خو 1300 دهایو نه 2-3 دهایې د ضیا رژیم نه دېخوا مونږ په مختلف شکلونو کې یونیورسټیز کنټرول کول شروع کړه. مونږ د هغې کریکولم کې انټرفیرنس وکړو، مونږ د هغې چې دی نو په امپلایمنټ کې پینیټریشن وکړو. تاسو که وګورئ په پاکستان په ټولو جامعاتو کې د استادانو تنظیمونه دي، ځکه سنډیکیټ ته پیوټا داسې نور فورمز ته الیکشن کېږي ریګولر، د هغې په ایکټ کې دا شامل دي. او په دغه الیکشنو کې واحد یو سیاسي جماعت دی چې د هغې یو باقاعده ذیلي تنظیم په طور باندې یو ارګنایزډ فورم موجود وي، بل چا دپاره دا شی نشته دی. اوس چې کله مونږ د 9/11 نه پس کم حالات راغله نو په کار دا وه چې مونږ د یونیورسټیز د اسسمنټ نظام، مونږ د دې ایډمنسټریټیو لا او د دې کریکولم په درې واړو باندې مونږ اپګریډ کړی وی، اپډیټ کړی مو وی. مونږ چې کوم نظام تعلیم جاري ساتلی دا د کلونیل وختو دی او یورپ او امریکا دی نه ډېر وړاندې تللی ده. زما نظام هغه شان دی. بیا چې کوم زموږ د هاسټلو حالات دي د 400 واقع نه پس APS نه پس 400 یونیورسټۍ واقع شو د باچا خان یونیورسټۍ او د هغې چې کوم رپورټ راغی هغې کې دا ویلی شو چې په هاسټلو کې آوټسایډر ماشومانو سټوډنټسو هغه رپورټ راواخلي او د پښتونخوا چې کم یونیورسټۍ کې هاسټل دی بشمول پیښور پوهنتون، زما په پیښور پوهنتون کې 14 هاسټل دي. په هر هاسټل کې 500 نه والې تر 200 پورې کمرې ایلیګل الاټمنټس دي چې دا طلبه تنظیمونو ته په مختلف شکلونو کې الاټ کیږي او د هغې کنټرول هغې سره. اوس یو ماشوم بار نه راځي هغه ته هاسټل کمره یو سیاسي تنظیم ورکوي، د هغه لایلټیز به چا سره وي؟ اب سټیټ سره وي که هغه خاص نظریې سره وي. دغه شان چې کم استادان راغلي دي او هغه خپله په فارمیسي، په انتروپولوژي، په پولیټیکل ساینس یا بل یو کریټیکل تھینکینګ ډیګری په بیس باندې پوزیشن ته راشي او هغه بیا تاته یو مذهبي نظریه په کلاس کې وړاندې کوي، نو هغه ماشوم به د هغه نه څه زده کړه کوي؟ اساس اوس هم مذهبي دی. که هغه ماشوم په یونیورسټۍ کې ناست دی او که په مدرسه کې ناست دی، اساس یې مذهبي دی. دغه مذهبي اساس ماتول دي په دې خبره کول دي چې آیا اسلام د ټالرنس خبره کوي، سکرپټ د امن دپاره کومه لار اختیاروي، د وایلنس او که نه د ټالرنس. دغه نیریټیو لا تر اوسه چینج شوی نه ده او د هغې تاسو ته د ځای په ځای چې کوم تاسو اشارې ورکړې د کراچۍ د مختلف یونیورسټیز، ایون د اجمل خان صاحب چې کله اغوا شوی و په هغې کې د یونیورسټۍ سټوډنټ د پېښور پوهنتون یو سټوډنټ پکې ملوث و. نو دا موږ څه یوټوپیا نه ده، یونیورسټیز د دې معاشرې حصه ده. خو بدقسمتي دا ده سره زما مونږ په دې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. ما ستاسو پروګرام کې دا مطالبه کړې وه یو کمیشن پکار دی چې اول زما او بیا زما سره د 950 نور استادانو سایکو انالیسز وشي چې آیا زه کریټیکل تھینکینګ ته موضوع کس یم که نه یم. که زما فکسیشن شوی دی یو خاص مذهبي رجحان سره نو پکار نه زه په یونیورسټۍ کې پروفیسر پاتې شم. جی ریاض صاحب تاسو طرف ته راځم او د جمیل صاحب خبرې چې ما د هغې نه څومره پورې نتیجه اخذ کړه کیدای شي زه ما پوه شوی صحیح نیم خو ما چې ته کومه نتیجه اخذ کړه هغه دا ده چې یاره په دغه یونیورسټو کې څه انتظامي معاملاتو باندې به کلک نظر ساتل غواړي او که هغه نه وي نو دا معامله به دې طرف ته ځي.
څه ګڼئ تاسو چې آیا دا خبره هم دغه انتظامي چې کوم ګرفت دی په هغې سره دا مسله حل کېدی شي که نه د دې په شا څه نور عوامل هم دي؟ کاشف صاحب نن موږ یو ډېر اهم مسله باندې لګیا یو خبره کوو او دا داسې دي چې ځینې بنیادي خبرې دي جمیل بھائی دوی ویلی دا صرف د یونیورسټو یا صرف د تعلیمي ادارو صرف د پاکستان یا صرف د خیبر پختونخوا یا د کراچۍ دا مسله نه ده د 9/11 19 کسانو د هغې واقعه کې هغې کې یو مدرسې والا نه و هغې کې ټول هغه کسان وو کوم چې ویسټ کې څوک جرمني کې وو څوک امریکا کې وو څوک ورله مطلب د فرانس نه راغلي وو ټول هغه کسان چې کوم وو چا مطلب ایویشن سره دغه کولو چا مطلب نور داسې بیا د هغې چې کوم هغه پلانر یادېږي خالد شیخ محمد هغه د پاکستان د یونیورسټۍ نو هغه مطلب چې امریکي یونیورسټۍ نه مطلب انجینیرنګ کړی هغه ټول کله که بیا تاسو وګورئ دا یو مجموعي مطلب ټوټیلیټي کې به دا مونږ ګورو او ټوټیلیټي کې چې کله ګورو نو کله دا مسله چې کله افغانستان کې وه مونږ دلته ښه په ارام ناست وو مونږ مړه افغانستان کې ده بیا یو وخت راغی چې دا ټرایبل ایریا کې مسله راغی مونږ ویره ټرایبل ایریا کې ده بیا دا مسله مونږ ته خیبر پختونخوا سیټلډ ایریو کې راغله پنجاب او باقي هغوی وی یاره د هغوی مطلب لکه مونږ یو اسکیپزم او یو فراریت یو ذهنیت مونږ جوړ کړی دی دغه وجه ده چې مطلب چې یو مسله راشي نو مونږ هغې ته هغه اډرس کوو بیا که مونږ وګورو لکه جی دا صرف دغه ټیک ده جی هغه دوی چې وویلی دوی نوم نه اخیستو جماعت اسلامي یا د هغې هم خیال تنظیم اساتذه په دې باندې الزام لګولی کېږي خو بیا مونږ ګورو جی چې د ان پي په حکومت کې لس یونیورسټۍ جوړېږي او هغه یو کس چې کوم د یونیورسټو فیکټرۍ مالک دغه چې کوم دی یو ډایرکټر دی ټول هایرنګ هغه کوي بیا پکار دي چې هغې کې به خو لکه د هغې نه خو توقع دا وه چې هغه به لیبرل خلک یا روشن خیال خلک یا داسې خلک کم چې ذهني وسعت لري کم چې ډاکټر صاحب اشاره وکړو کم چې د سوال اورېدو او د سوال د جواب ورکولو چې هغه کم اوس عام طور باندې دا تاسو کېږي چې د دې کمې دی په معاشره کې پکار دي چې هغه هایرنګ شو خو مونږ بیا ګورو چې په هغه یونیورسټۍ کې خان عبدالولي خان یونیورسټۍ کې بیا څه واقع کېږي جی بالکل د مشال خان واقعه چې مخې ته نو ځکه دا چې کوم دی نو دی کې به صرف مونږ کاشف وایي دا به نه ګو چې مطلب لکه دا یو پورا زمونږ د معاشرې د یو نوي اټھان ضرورت دی یو نوی مطلب لکه د دې لوبې نوي رولز لکه دغه کول غواړي او دا ټول هر څه بل چې دې ته مسله کېږي نیکشن مونږ ریاکشنري شوي مونږ اکشن نه کوو مونږ ریاکشن کوو یو واقعه به کېږي نو مونږ به د هغې په جواب کې نیشنل اکشن پلان راولو د هغې نه مخکې به مونږ ودیو یعنې د صورتحال ادراک او د هغې احساس نه کېږي ډاکټر صاحب یو ځل بیا تاسو طرف ته راځم که چېرې وجه دغه که زه یې راغونډه کړم چې یاره مذهبي سوچ لرل نو آیا که موږ دا حق چاته ورکوو چې یاره یو سړی دی لیبرل سوچ ولري یو سړی د یو خاص نظریې سوچ لري یو کس چې کوم سبق ویلی دی یا کوم ریسرچ کړی دی هغه دغه سوچ ولري موږ یو کس له دا حق ول نه ورکوو چې هغه د مذهبي سوچ ولري یوه دویم دا ده چې که موږ کله د سټوډنټس یونین خبره کوو نو بیا خو موږ سیاسي جماعتونو ته دا حق ورکوو چې هغه د خپل سټوډنټس وینګ هغه متحرک کړي او هغه دې وي نو بیا په ټیچرز اسوسییشن کې ولې موږ دا حق نشو ورکولی ګورئ وړومبی تاسو کومه خبره وکړه که نه د لومبی پوینټ مې څه واخیستی لومبنی پوینټ دا و چې ولې یو سړي ته دا حق نه دی حاصل چې هغه خپل مذهبي یو سوچ ولري ګورئ جي لیبرلیزم سره یو ډېر عجیبه غوندې ټیګ تړلی شي لیبرلیزم وایي دې ته چې هر سړي ته خپل ذهن سازي او د هغې د رای ورکولو ازادي ده جی که هغه مذهبي دی که هغه سیاسي ده که هغه هر یو نظریه لري مسله هلته جوړېږي چې کله زه وایم چې زه غلط نه یم زه ټیک یم نور ټول غلط دي او زما دا فیصله امپوز کول په نورو باندې دا زما عین فرض دي دغه خبرې نه که دا لیبرلز کوي که دا ډیموکریټس کوي که دا مذهبي انتها پسند که هر څوک دا نظریه لري چې زما نظریه به پریویل کوي او زه به په تشدد سره په بل باندې د خپل نظریه امپوز کوم دغې ته ایکسټریمیزم وایي دا دغې څیز لار نیول پکار دي ادروایز که څوک مذهبي نظریه لري که هر یو مذهبي هر یو فرقې سره لري دا د هغه ازادي ده او هغه د دې پرچار هم کولی شي دې کسې مسله نشته خو کله زه دا امپوز کوم په بل باندې دغلته مسله جوړېږي او زموږ بعضې مذهبي ګوندونه دغه نظریه لري چې دا زما عین ذمهواري ده چې زه خدای رالیږلی دی دپاره یم چې زه به د نورو خلکو باندې د خپله نظریه امپوز کوم دغه ځای پورې زموږ اختلاف دی دویمه خبره چې کومه تاسو د یونین حوالې سره وکړه کله چې د سټوډنټ یونین بحال شي
نو د یونین کم کس چې صدر به منتخب کیږي هغه به د خپل جنون لیګل سټوډنټس ته جواب دی چې کم سټوډنټ د ډپارټمنټ سره انرول دی سبق وي او هغه غل ووټ ورکوي دی به د هغه د مفاداتو تحفظ کوي چې کله دا یونین نه وي نو د پښتون نصف سټوډنټ به اسفندیار ولی ته جواب دی د اسلامي جمعیت طلبه سټوډنټ به سراج الحق ته جواب دی د پی ټی آی سټوډنټ به عمران خان ته جواب دی یا دغه کارندو ته به جواب دی د هغې نه مسلې جوړیږي چې کله اوس که د ټیچر اسوسییشن مونږ یو خو ټیک ته خو چې کوم ځای کې ډاکټرانو کې پی ډي ایم ماته شو نو څه چلو شو هر یو ډاکټرانو خپل وینګ جوړ کړ او د هغې سره د هاسپیټلز نظام ټول ګډوډ شو په پروفیسرز کې د سیاسي نظریې بیس باندې ارګنایزیشن ځکه مونږ کنډیم کوو چې د هغې سره د سټوډنټ ته کم ټیګ ولګي په یو ټیچر باندې چیرې دی د فلاني سیاسي پارټۍ ټیچر دی نو ما ته خو په کلاس کې 40 سټوډنټس ناست دي خو د هر یو نظریې کیدای شي بیا هغلته پرابلمز راځي د دې وجې نه مونږ وایو چې د یونیورسټۍ کم تنظیمونه دي د هغې یا چې کم خلک الیکشنو ته ځي هغه د یونیورسټۍ په خپل انټرنل افیرز بیس باندې ځي او همغه ایشوز به اډرس کوي د هغوی د بار دنیا سره تعلق نشته دی نن د پی ټی آی حکومت دی سبا به د ایم ایم ای وي بل ورځ به د اے این پی وي یا به د پیپل پارټۍ وي ګورمنټس چینج کیږي خو یونیورسټیز خپل رول کانسټنټلی ادا کوي دغه یو وجه ده چې په یونیورسټیانو کې د نورو سیاسي پارټیانو هغه شانتي تنظیمونه نشته دي څنګه چې د زمګرور خبرو کوي جمیل صاحب بالکل تاسو خبره په خپل ځای ټیک خو کومه وګورو زمونږ هغه تنظیمونه کم چې دغه ترهګرۍ بنیاد ګرځېدلي دي لکه که موږ وګورو القاعده موږ وګورو یا په نن دور کې که موږ وګورو آی اس اس موږ وګورو یا داعش چې ورته ویلی شي که هغه موږ وګورو د هغې ټارګټ هم دغه جدید تعلیم یافته خلک دي د هغې ماسټر مایندز هم دغه خلک دي او دغه خلکو ته رسایي میلاو هم ده او دغه خلک په کوم انداز باندې کار کوي آیا دغه طرف ته چېرته موږ توجه کړې ده او که نه زموږ ادارو دغه طرف ته توجه کړې ده او که نه د دې نه به ځان څنګه خلاصو او د دې مخنیوي څنګه کیدی شي په دې باندې به خبرې کوو خو د هغې نه وړاندې یو وړه شانتې دمه کوو بیا بیرته راځو مشرق ټي وي ګورو جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی وایو زموږ پوهان موږ سره ناست دي او دغه کومه مسله چې راپېښه ده په هغې خبرې اترې کوو ریاض صاحب صورتحال که چیرې موږ خپل چاپېرچل کې ګورو نو ممکن ده چې دغه مسلې یا دا چې کوم صورتحال دی دغه موږ ته راپېښې شي خو که موږ وګورو که موږ په کراچۍ کې نور چې کوم واقعات شوي دي که هغه په د ایرفورس په هغې کې خلک ملوث په هغې کې یا اوس که موږ د نورین لغاري ذکر موږ کوو او یا که موږ د دغه څنګه چې تاسو په خپل ابتدایي خبرو کې ووایو چې یاره د دغه چې کوم د 9/11 واقعه وه د هغې ماسټر مایندز هغه کوم خلک وو دلته داسې ښکاري چې دغه خلک یا خو د مخکې نه تیاری کېده او اوس دغه چې کوم د هغې فورس به ورته زه ووایم هغه مخې ته راځي یا هغې حکمت عملي بدله کړې ده او د دیني مدارسو په ځای باندې توجه دغه طرف ته کړې ده خو زه حیران په دې باندې یم چې د هغې دا دومره تیارې د هغې دا دومره نیټورک دا پټ څنګه پاتې کېږي داسې دی چې مطلب دا خبره چې مونږ کله کوو مونږ چې دا کلیت یا ټوټیلټي کې لکه کتل غواړي دا یونیورسټۍ چې کومې دي زمونږ به په دې 1974 کې په دې پېښور یونیورسټۍ کې یو دماکه نه وشوې چې د هغه وخت ګورنر پکې د میل د حیات محمد خان شیرپا او هغه د څه پروګرام هغه پروګرام و د یو سټوډنټس یونین او ټیکینګ انسټالیشن سریمونی او ټیکینګ سریمونی وه د هغې نه بعد لکه دا د کله چې دغه د لکه لاست الیکشن شو نو هغه دا کله بین لګېدلو په سټوډنټس دغه باندې یونینز باندې دا 1983 کې و 1983 کې څه واقع شوی وه پېښور لکه د ټول نه زیات لکه چې کوم قابل سټوډنټان یو کوم هغه میډیکل ته ځي یا انجینرینګ ته ځي پېښور کې خیبر میډیکل کالج واقعه چې شوی وه کوم کې چاته الله مطلب دغه شو کلیش شو مطلب چې د یونیورسټۍ چې کوم حالات هغه وخت خو د مونږ سترګو وړاندې دغه مونږ به معاشره کې یو
عمومي یو دغه بم راوستل غواړي دا کم د کراچۍ چې تاسو خبره کوئ کراچۍ کې چې ټول نه زیات چې کوم مجرمانه ذهنیت مظاهره په سیاست کې او په معاشرت کې شوې ده هغه کسانو کړی چې کم خلک چې د زیات تعلیم یافته ګڼل کېدل د معاشرې هغه او هغوی بیا داسې نه دي کړی چې هغوی صرف په ټوپکو باندې هغوی په ډرل مشینونو باندې خلکو کې سوري کړي دي هغوی یو حواله به بله درکمه دا په 80s کې په ارلی 80s کې چې به کومې دماکې زموږ په دې پېښور کې کېدې زموږ په دغه مردان کې دماکې شوي دي په دغه 400 کې دماکې شوي دي هغه به چا کول 3 فیزز تللی دي 3 د مطلب لکه مین یو چې کوم دی نو هغه کم 70s کې او د 79 پورې هغه چې کوم د هغې یو بیل یو سیاسي دغه دلته د هغې یو پس منظر بیا دویم هغه چې کوم د روس راغی افغانستان ته د هغې نه پس یو دغه شروع شو او دا کم چې دا روس ته نه دی دا لکه د 9/11 نه پس چې کوم دی خو دې کې لکه جی دا خبره ده چې دا خلکو ته د رسایي اوس مطلب مخکې به دا و چې لکه دلته به یو کس و هغه به خپله دلته تبلیغ کوم دلته به تقریر کوم دلته به خلک مشتعل کول اوس هغه سړی ناست دی هغه کیدی شي په مصر کې ناست دی هغه کیدی شي په دوبۍ کې ناست دی هغه کیدی شي په افغانستان کې ناست دی په بل ځای ناست دی خو اوس هغه د کمیونیکیشن چې کوم ذرایع شوې جدید ذرایع او هغه جدید ذرایع ته مطلب دا یو عام سړی هغه سړی چې کوم مطلب لکه بالکل ناخوانده دی یا پس نه پوهېږي داغه ورته رسایي نشته هغې ته د هغه کسان دي چې کوم په هغې میډیم کې لکه په هغه ژبه کې خبرې کولی شي یا هغه کې لیکل کولی شي دغه وجه ده چې هغه مطلب هغه متاثره کیږي اوس د مونږ دا چې کوم دی دې کې لکه د ابلاغ یا د کمیونیکیشن ډېر بنیادي رول دی او بنیادي رول داسې اوس د برما والا دا کوم میانمار والا قصه کیږي دا عجیبه ویډیوګانې عجیبه فوټوان ما دا قتل د مونږ مرګرو کې خبره کې دا ماینګوي یاره مونږ اخر کې په دې نتیجو رسیدو مونږ دلته کیدی شي څوک به د هغوی کومک لا یا هغوی له سب مالي امداد لا یا نور امداد له به لاړ شي یا به لاړ نه شي خو دا به وشي چې نور به ډېر داسې کسان به پیدا شي چې د په نفرت کې به هم د دې په بادارونو کې بیا ځانونه خلاصول شروع کړي یا به بیا داسې په یو داسې لار به هغه کې چې هغه د خپل دغه باندې وي نو دا ټول مطلب لکه د ټول مسلو کې آیا مونږه بل چې لکه د دې حل آیا دغه ټیک ته حکومتي سطح باندې اپریشن موشي دغه موشي خو دغه صرف حل نه دی دا مطلب لکه دې له به مونږ د ټول څیزونه په خپل ځای اډرس کول غواړي بیا به چې کوم دی نو د دې دغه کې بل چې د ارتقایي ویسټ کې مطلب انټرنیټ راغلی دی ویسټ کې ټي وي چینل راغلی ویسټ کې ریډیو راغلی هغه یو ارتقایي مراحل نه هغه خلک تیر شوي دي دلته مونږ اچانک یو داسې دغه ته مونږ ته یو انقلاب د کمیونیکیشن او د میډیا وشو چې هغې مطابق اوس د هغې دغه وجه ده چې زمونږ زیاتر که هغه موبایل دی که هغه انټرنیټ دی که هغه نور داسې دغه دي د هغې ټول د مونږ معاشره کې او د مونږ خاص کر په یوت کې د هغې چې کوم استعمال دی نو هغه منفي اړخ ته زیات دی جی ډاکټر صاحب که موږ د خپل یونیورسټو دغه سیسټم وګورو یقینا ستاسو د خبرو سره اتفاق شته چې که انتظامی معاملات د هغې ټیک کړی شي نو یقینا چې په دې باندې قابو راوستېدو کې هغې کې مدد ملاوي دی شي خو اوورال تاسو څه ګڼئ چې یاره زموږ د یونیورسټو نصاب زموږ کریکولم یا زموږ د سټوډنټانو د تربیت چې کم عمل دی کم ماحول دی نو دې کې بدلون نه دی پکار ایگزیکټلی جی 3 کمپوننټس ګورئ جی نصاب بنیادی شی دی پکار دی د سکول نه والی پرایمري ګورئ چې زموږ به مخکې دینیات موږ بدل کو اسلامیات موږ کو جی بیا زموږ معاشرتي علوم بدل کو مطالعه پاکستان مو ته جوړ ډاکټر صاحب تاسو خبرې به په خپل ځای دي او دا به کوو دا به سرته رسو خو نوموړی صحافي د ARY نیوز سره وابسته فیض الله خان موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریک دی السلام علیکم فیض الله خان وعلیکم السلام فیض الله خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او پوښتنه به مې ستاسو نه دا وي چې دا کوم صورتحال موږ ته راپېښ دی او جدید تعلیم یافته ځوانان او ډاکټرز PhD سکالرز هغه په ترهګرۍ کې او په دهشتګردۍ کې ملوث دي او را روان دي څه ګڼئ تاسو چې د دغې وجوهات څه دي او د دې مخنیوی به څنګه کوو ډېره مننه کم کراچۍ کې 13 ورځو کې چې کم واقعات شوي دي دهشتګردۍ هغې کې کم
ګروپ نیول شوی دی انصار الشریعه د دې چې کوم هلکانو یا ګروپ کم لیډ کول هغه د کراچۍ یونیورسټي یو د اپلایډ فزکس سټوډنټو عبدالکریم سروش صدیقی او بل ډاکټر حسان هغه پی ایچ ډي ډاکټر او دلته یو انجینیرینګ یونیورسټي کې پروفیسر نو او دا چې کوم بل ماسټر مایند چې کوم ویل کېږي چې خواجه اظهار الحسن باندې حمله کړې ده عبدالکریم صدیقی نو د دې والد صاحب چې دی هغه پروفیسر دی او مور ډاکټره ده او خور هم ډاکټره ده MBBS نو دې نه دا پته لګي چې کوم یو تعلیم یافته ځوانان چې دي هغې کې دا شی په ډېر وخت نه را روان دی او دا اوس نه دا معامله نه ده چې دا په 2003-4 کال نه دا معامله دلته اوچته شوې وه کله چې کراچۍ کې ډاکټر برادران نوم باندې دوه دغه نیول شوي وو په کور کمانډر کراچۍ باندې چې حمله شوې وه هغې کې او هغې نه پس چې دی په وزیرستان کې هم ډېر داسې هلکان په ډرون حملې کې وولي شوي وو چې هغه کراچۍ یونیورسټۍ NED یونیورسټۍ د اسلام آباد یونیورسټۍ نه هغو تعلق او دې سرې چې دی کم تېرو ورځو کې یو 2 کاله مخکې کراچۍ کې یو ډېره غټه دهشتګردي واقع شوې صفوره ګوټ کې اسماعیلي کمیونټي خلک وو هغه پکې وژل شوي وو نو هغې کې هم کم هلکان وو هغه د کراچۍ یونیورسټۍ IBA سټوډنټ او دې نه علاوه نو دې نه دا پته لګي چې کم حکومتي اقدامات دي هغه ډېر ناکافي دي او هغه ډېر سطحي قسم اقدامات دي لکه اوس چې کم یو شی راغی چې کراچۍ یونیورسټۍ چې سټوډنټس دي هغو ډیټا به زموږ ادارو سره وي نو دې سره خو هېڅ هم نه کېږي دا ډیټا خو هسې هم په نادره صورت کې موجود ده او یو ماسټر کمپیوټر ته به هغو رسایي به وبشي نو دې نه دا پته لګي چې هغه چې کم خلک موجود دي هغه چې کم څیزونه متاثره کېږي هغه دې نه سوا دي دې نه مخکې زموږ کم خلکو دانشوران هغو به دغه خبره کوله چې دهشتګردي چې کم وجوهات دي هغې وجه غربت دی هغو وجه مدارس دي یا داسې څه معاملات دي ولې په دې عرصې کې چې څومره دهشتګردي وارداتونه شوي دي کاروایانې شوي دي هغې کې تعلیم یافته هلکانو ډاکټرز وو انجینیرز وو ماسټرز کو لیکلی خلکو ګریجویشن او دې نه علاوه بله خبره دا وه چې هغه داسې نه وه چې غریبه طبقه لکه ښه آباد کورونه لکه کراچۍ کې ډیفنس او کلفټن کم چې ډېرې پوش علاقې دي هغې نه هم لکه کسان نیول شوي دي نو دې نه دا پته لګي چې کم دهشتګردي خلاف کم جنګ مونږ جنګیږو نو هغې کې دا هلکان هغې نه کمه بیانیه چې زمونږ د حکومت زخوا یا پیش کېږي هغې نه هغه دومره خاص نه متاثره کېږي او بل خوا نه چې کم بیانیه راځي هغې له نه صرف هغه اډاپټ کوي بلکې هغې مطابق کارونه هم کوي او دې نه یو شی دا پته لګي چې دا کم ګروپس دي دا براہ راست متاثره دي کم چې پاکستان نه بار ګروپس دي په شام کې دي کې عراق کې دي یا افغانستان کې دي نو هغې نه هم ډېر زیات دغه دي کم TTP به دلته دهشتګردي کاروایانې کولې TTP زموږ په قبایلي سیمه کې یا خیبر پښتونخوا کې ډېرو خو کم کراچۍ کې دا شی دغه شو نو دا ټیپیکل د دې ځای کم اردو سپیکینګ خلک ته ځان ته چې مهاجر وایي دا هغه هلکان دي د انصارو شریعه ګروپ هم د دې اوسه پورې چې کم کسان نیول شوي دي یا وول شوي دي هغه هم اردو سپیکینګ دي او په یونیورسټو کې دي نو دا یو پوره یو معامله ده او دې دپاره چې کم حکومت زخوا یا زموږ تعلیمي ادارو کې کم شی پکار دی هغه هغې شانت نه دی ډېر سطحي قسم اقدامات دي او هغې په نتیجه کې دا شی نشي دغه کېدی هغه کم هلکان چې دې خوا ته تللي دي هغه یو څه نظریاتي بنیاد لري هغې بنیاد باندې دا کار کوي هغې بنیاد نه غربت دی نه هغې بنیاد څه بل شی دی کم په عالمي سطح باندې کم مسایل دي هغې سره براہ راست پاکستان هم متاثره کېږي نو هغې په نتیجه کې داسې یو نسل تیار شوی دی چې هغه کلاشنکوف اوچتول او جنګېدو دپاره تیار دی او کراچۍ کې هغه موجود دی ډېر هغې دې نه مخکې به کراچۍ کې MQM زخوا دا خبره به کېدله چې کوم پښتنو آبادیانې دي دلته دا شی موجود دی ټیک ته چې هلته هو ولې دا چې کم دا اوس 2-3 کالو کې چې کم څیزونه شوي دي دې کې څوک پښتون آبادونه نو لکه اردو ویلو والا خلکو هغو دا کارونه کړي فیض الله خان
فیض الله خان تاسو چې کومه خبره وکړه یو خبره زما زړه ته ډېر زیات سطحي اقدامات کولی شي او د دغه نه وړاندې چې کوم موږ سره پوهان دلته په سټوډیو کې ناست دي ډاکټر جمیل چترالي صاحب ناست دی او ام ریاض صاحب ناست دی هغوی هم دا خبره کوله چې یاره کوم هغه بنیادي عوامل دي هغه نه ایډریس کیږي تاسو څه ګڼئ چې یاره په دې باندې چې یاره دهشتګردي وشي نو موږ به د پښتنو علاقې طرف ته متوجه شو هلته به سرچ اپریشنې شروع شي یا موږ به مدرسو طرف ته متوجه شو نو هغه بلته به د دې نه علاوه څه ګامونه پکار دي او څنګه به د دې مخنیوي کیدی شي؟ دا بالکل خبره داسې ده چې دا چې کم خلک جنګیږي هغه په نظریاتي بنیادونو باندې دي او هغې دپاره هغې شانتې دلایل پکار دي چې کم نه هغه ځوان چې کم متاثره کیږي کم سټوډنټ چې متاثره کیږي نو هغې مخکې بند پکار دی نو هغه شته دی نه سطحي اقدامات دغه دي چې بس لږ شانتې بس سرچ اپریشن به وبشي اطلاع به میلاو شي 20 کسان ونیول ټي وي باندې یو فوټیج به وچلیږي الله الله لکه بس کار پوره شو نو دې لپاره پوره یو بیانیه ضرورت دی او کم چې مسایل دي هغې نه جینونلی څو پورې هغې باندې خبره به نه کېږي چاهے هغه په عالمي سطح باندې دي یا قومي سطح باندې دي نو هغې لپاره یو غټ ډایلاګ پکار دی لکه سادي والا کار نه دی دې باندې لکه ښه ریسرچ ورک پکار دی ښه یو په تعلیمي ادارو کې په ځوانانو کې په کم چې دفاترو کې کار کوي په میډیا کې کوي څو پورې دې باندې پوره یو کنسنسس نه وي چې دې باندې یو کال لګي 2 لګي 3 لګي 5 لګي هغه مسله نه ده وخت یې ولګي کار لکه پوره یو کانکریټ شی پکار دی نو اوسه پورې چې کم مونږ کتلي دي کراچۍ کې چې کم اسپیشلی مونږ ګورو نو دې کانکریټ هیڅ هم نشته دی څه وخت دي اقدامات وشي او بس یو دا ده چې بس ټایم پاس والا کار دی او څه دغه چې وشي هغې نه وروستو عموما لکه داسې څه دهشتګردي واقع وشي هغې نه پس 2-3 کارونه فوراً کېږي یو خو مونږ دا ورو چې سرچ اپریشن وشو 15 کسان ونیول شلل او هغې نه پس یو مقابله وشي 2-3-4-5 کسان یې کې ووجل شي او پولیس راشي چې به یې مونږ هر څه قابو کړل ولې بس دې نه مخکې نورې څومني بل چې کم کسان نیول کېږي یو یې کې معامله دا وي چې میډیا مخکې خودو را پیش کړي هغوله چې دې دا کاروایي کړې ده دې دا ماسټر مایند دی او بیا عدالت ته چې کیس راشي نو هغې کې پراسیکیوشن سره انسومني نو هغې په نتیجه کې دا وي چې اکثر بعض اوقات بې ګناه خلک هم وي او چې ګناهګار هم وي نو دو هغې اگر یو کار کړي دا په هغې باندې 10 کارواییانې واچوي هغې په نتیجه کې عدالت کې کیس چې دی کمزوري شي او هغه هلته عدالت نه ضمانت وشي یا هغې بریت وشي نو دا یو شی دی چې څو پورې په سنجیدګۍ سره به دې باندې کار نه کېږي نو هغې پورې ډېره ګرانه ده یو وختي اقدامات خو زه ټیک ته یو پیناډال شانتې کار به وبشي ولې څو پورې چې مکمل د مرض علاج بني او سنجیدګي سره بني د قوم مشران سیاستدانان علما دانشوران سیویل سوسایټي سیاسي جماعتونه څو پورې چې دا به یو ځای نه کینی او ښه وخت به نه لګوي پارلمان کې دې باندې بحث به نه کېږي هغې پورې ګرانه ښکاري چې دې شي باندې قابو جی ډېره مهرباني فیض الله خان تاسو موږ ته راکړه او خپل معلومات هغه مو هم موږ سره شریک کړه یقینا ګرانو کتونکو به دغه خبرې اورېدلي او په هغې کې هم څه نکتې داسې شته چې هغه موږ د خپل موږ سره ناست پوهانو سره هغې سره د هغې وړاندې هغه کېدو هغې سره په دې باندې خبرې اترې وکړو ډاکټر جمیل چترالي صاحب هم یوه مهمه خبره شروع کړې وه هغه به هم سرته رسو د دې سره د فیض الله خان په خبرو کې دا یو خبره مخې ته راغله چې موږ تر دې وخته پورې څومره اقدامات کړي دي څومره کاروایۍ موږ کړي دي نو داسې ښکاري چې موږ سطحي اقدامات کړي دي وقتي طور مو کړي دي او لا اوس هم موږ هغه مونږ ته نه یو رسېدلي د دې سره سره چې کوم د دغه ترهګرۍ په شا باندې چې هغه اصل سازشي قوت دی عنصر دی هغوی خپله حکمت عملي هغه بدله کړې ده او د هغې هدف اوس دغه جدید تعلیمي ادارې دي په دې باندې به هم وړاندې خبرې کوو خو د هغې نه وړاندې یو ځل بیا موږ سره وخت د دمې شوی دی مختصره شان دمه کوو او بیا ورته راځو موږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او بغیر د څه تمهید نه زه پوښتنه بږدم د ډاکټر جمیل چترالي صاحب په وړاندې او خواهش به مې دا وي چې هغې خپله وختینۍ خبره هم پوره کړي. ډاکټر صاحب د یونیورسټو حوالې سره او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا د یونیورسټو حوالې سره یو رپورټ چې کوم تېرو ورځو کې راغلی دی چې هلته د زنانو طالب علمانو سره او طالباتو سره چې کومه رویه خپله شوې ده یو خو دا هم یو ډېر خطرناک صورتحال دی. بیا هلته کې نن چې سپریم کورټ کوم وضاحت غوښتلی د خیبر پښتونخوا د حکومت نه چې هلته کې منشیات هلته کې طالب علمانو ته رسولی شي او چې کوم رپورټونه وړاندې راځي هغه ډېر خطرناک دي چې د منشیاتو کوم جدید قسمونه دي هغه په یونیورسټو کې استعمالیږي. نو بیا چې کله ماحول دغسې وي او هغه کوم موږ د نظریاتي تصادم خبره وکړو هغه خلک چې بیا ګوري ظاهره خبر د هغې بیا په اشتعال کې راځي او په یونیورسټۍ کې دننه یو ماحول به جوړېږي. څه ګڼئ تاسو؟ ورېجې موږ خبره چې کومه شروع کړې وه یو سیسټمیټک ټرانسفارمیشن شوی دی او اوس چې کوم دوباره مونږ د ډي ریډیکلایزیشن خبره کوو نو هغه هیپ هیزرډ دی لکه څنګه چې ریاض وایي خبره وکړه چې مونږ پینډال باندې اکتفا کوو پینیټریشن نه کوو ډیپ روټ کازز ته نه ځو. مونږ نیکټا یو میټینګ و احسان غني صاحب مونږ ته وویل چې مونږ ته 28,000 انټاروګیشنز تر اوسه پورې شوي د ټیرریسټو او د هغې پروفایلز مونږ سره شته. ما ورته وویل چې تاسو جی مونږ له نه راکوي بل یونیورسټۍ له ورکوي خو دا یونیورسټیز له ورکوي چې دغه ډیټا انالیسس وشي او فیوچر پلانینګ د هغې مطابق وشي. د هغې اکسس یا زموږ آرمي ته دی یا یو څو کسانو ته دی هغه اکیډیمیا ته نه ورکړی کېږي. اوس پروفیسر باندې خو الهام نازلېږي مونږ خو هغه وهي سلسله خو بنده ده. زه خو به په ګراونډ به مال اکسس راکړې زه فاټا ته نشم تللی. زه که په خپله صوبه کې یو پروفیسر بار نه راغواړم چې کوم کمپیټنس لري نو ما ته 20 قسمه NOCs دي. زه که د خپل بجټ ته وګورم نو د تیر کال د پېښور پوهنتون 3.5 اربه روپۍ بجټ کې 10 کروړه ریسرچ لپاره وي په 3.5 اربه کې 10 کروړه او خرچه 40,000 وه. نو زه د تحقیق تمه د چا نه وساتم بیا ما ته به خامخا فنډینګ چې د چا نه راځي هغه خپل ابجکټیوز لري زه به د هغې دپاره کار کوم. زما په یونیورسټیز کې چا دا تپوس نه دی کړی چې را دا تاسو چې کومې خبرې کوئ زما د هاسټلز مینجمنټ چا تپوسونه کو سیکشوال هراسمنټ کیس راغو سینډیکیټ کې راغه انکوایري وشوه رپورټ تیار شو ګورنر صاحب سیټیساید کو چې کله دومره پورې پولیټیکل انټرونشنز وي چېرته چې ادارو اټانومي کمپرومایز شي نو بیا خو همدغه حل کیږي. اوس هم د دې خبرې ضرورت دی چې مونږ د پرایمري نه والې تر د یونیورسټي پورې د ایجوکیشن پریارټیز ځان ته سیټ کړو. مونږ وګورو چې دا کم پیس سره مونږ روان یو لیټرسي اټ ویل ټیک 70 years او یا کاله باخلي چې مونږ 100% لیټرسي ته ورسو. مونږ د آوټ اف باکس تھنکینګ ته تیار نه یو. مونږ سره سپیسز خالی پراته دي مونږ یوټیلایز کولو ته تیار نه یو. زموږ په یونیورسټیز کې 15-20 هزار سټوډنټس هر کال راځي مونږ د هغې د ریسرچ لپاره هېڅ قسم اپرچونیټیز نشته. د هغې نه مونږ امتحان اخلو کال په اخره کې پرچه وکړي 90 نمبرې والي 50 نمبرې والي هغه 3 کاله پس پای کې خلک پکوړې خرڅوي. د هغه ماشوم د ذهن نه څو خبر نشي چې د تخلیقي صلاحیتونه د څه سوچ لري تر څو چې د ویسټ په شانتې د هر کورس په اینډ کې هغه ماشوم خپل نظریه خپل کلاس فیلوز ته نه وړاندې کوي او کلاس فیلوز په یو ښه انوایرمنټ کې په هغې کریټیسزم نه زده کوي نو دا ماشوم چې بار وځي د کې به ټالرنس کم ځي نه راځي. دا هغه څیزونه دي یا زموږ کوم ماشوم چې کور ته لاړ شي او مور ته وایي چې زه په سکول کې فلاني والم هغه ورته وایي چې ته یې ژړا وې تا بدل نه شو اخیستی ځکه چې ریډرسل میکانیزم نشته. پکار دا ده چې د هر سکول کې ریډرسل میکانیزم وي بولینګ وشي نو هلته یو ټیچر وي کلاس فیلو ټوله دنیا کې دا سیسټم دی. زموږ دلته هغه نظام نشته. دلته فیملی ډریون اکانومي ده. سکیورټي دپاره زه خاندان ته ګورم هیلث انشورنس دپاره خاندان ته ګورم تعلیم دپاره خاندان ته ګورم. نو چې کله زه افسر شم کله زه پروفیسر شم زه ایون آرمي کې چې برتي کېږي تپوس ته کوي په فارم کې ستا په خاندان کې څوک په فوج کې پاتې دی که نه نو زما ټول لایلټیز خاندان سره دي. ریاست پځې ریاست او بیا چې تاسو یوت دپاره وګورئ په پښتونخوا کې د یوت دپاره د سرکاري یونیورسټو د کالجونو د هاسټل نه علاوه بل کم سپیس دی چې هلته زلمی لاړ شي که هغه د خاندان سره اختلاف لري. خبرې چې ما کومې واورېدې هغه خو داسې ښکاري چې یو خو کومه وختي چې ما خبره وکړه چې هغه بین الاقوامي ایجنډې لاندې چې کوم دلته سازش کېږي هغې اوس د حالاتو مطابق خپله
ایجنډا یا خپل طریقې کار حکمت عملي هغوی بدل کو. خو دلته زمونږ داسې ښکاري چې موږ تر اوسه پورې د هغې څیز ادراک لا نه دی کړی، هغه مونږ ته لا اوس هم مونږ نه یو رسېدلي. څه ګڼئ تاسو؟ کاشف صاحب دا مسله چې کوم ده دا د یونیورسټو نه ده، دا د معاشرې ده. یونیورسټو د ځوانانو خو د دغې مسلې یو اظهار دی، سیمپټمز دي. دا بله خبره کېږي لکه فیض الله به یې وکړه بیانیه. اول دا زموږ بیانیه څه ده او چې کومه بیانیه نن ده آیا پرون هغه وه او یا د دې څه ګارنټي چې دا نن کومه بیانیه دا به سبا وي. زمونږ پالیسۍ د یو وخت چې کوم دی نو مطلب کله چې مونږ په ملیټنټانو کې خو بد ګورو او کله پښتون او غیر پښتون ګورو، کله مونږ دا نه دی ویلی چې دا بد سړی دا بد دی دې وجې نه چې دی بد دی. دې وجې نه مطلب لکه چې یو مطالبه کېږي چې په پنجاب کې اپریشنو کې ټیک شو جی مطلب که تاسو وګورئ د دې ډېر بلکې دا هم پکې زه ایډ کما چې د مذهبي انتها پسند خلاف خو کاروایي وکړه او که چېرته لساني او قومي انتها پسند د هغه سره خبرې نه چې داسې نه ده که دا مذهبي هم دی نو په مذهبي کې پښتون او غیر پښتون په مذهبي کې لساني او علاقایت ته مطلب د دې کنسیډریشنز شته. مطلب دغه وجه ده چې تر څو پورې بد سړی هغه پورې چې دا بد دی ولې چې د بد کوي که په دې باندې ټریټمنټ د دې نه کېږي. بله خبره دا ده چې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه خوش قسمتۍ یا بدقسمتۍ نه کوم چې زمونږ سټرینث دی زمونږ جیو پولیټیکل سچویشن لوکیشن هغه زمونږ چې کم دی زمونږ یو غټ درد سرم دی او دغه چې کوم دی تر کومه پورې چې لکه مونږ د دنیا په یو داسې دغه کې یو چې هغه مطلب ریاض صاحب که تقریبا 12 کاله مونږ د ترهګرۍ ښکار شو، مونږ 50 شپېته او یا زره قربانۍ ورکړې، مونږ بمونه او دماکي او لاشونه او اعضا مونږ خورېدونکي او الوتونکي ولیدل او نن مونږ په دې خبره کوو چې یاره مونږ هغه مونږ ته نه یو رسېدلي. نو مونږ ځان ته قوم یا مونږ د ریاست ته ریاست 12 کاله نه دی. 12 کاله مطلب چې په دې مشرق کې د چیف رپورټر مو د ودود سره دماکه شوې وه. جی بالکل هغه په 1995 کې وه او هغه چې کوم هغه چې کومه دماکه وه یا د هغې نه مخکې د پی ای ای بلډینګ دماکه چې شوې وه یا د هغې نه پس چې ګړي قمردین په سکول کې کومه دماکه شوې وه یا د هغې نه پس چې په قصه خانه بازار کې کومه دماکه شوې وه. مونږ خو د مونږ خو پوره نسل چې کم دی نو مونږ د دې نه بل کاشف صاحب تاسو ته یو خبره وکړم پېښور اکثر ځای نه اوس ما ته مطلب یا زما غوندې ډېرو خلکو ته په دې وجه نه دي یاد چې دا قصه خانه ده یا دا چې کوم دی کابل دغه دی دلته دماکه شوې وه دا چې کوم دی دا ډینز چوک دی دلته دماکه شول ته صفوت غیور شهید شو دلته دا د بازار درګران دی دلته چې کوم دی ملک سعد او خان رازق شهید شو دا چې کوم دی نو شهیدانو چوک دی دلته چې کوم دی نو اجید اوس محمد او ګلفت حسین د شهید شو. اوس خو مطلب دغه خلکو سره دغه زینو سره خو مطلب څه بل رنګ یادونه د دې نسل وابسته دي او دا هم ده چې آیا تر څومره وخته پورې به د دې اثرات نه صرف زمونږ په ژوند بلکې زمونږ پوره په ماحول باندې د دې اثرات وي. دې وجې نه څو پورې چې مطلب یو مکمل یو فل دغه سره دا کاسمیټک دغه سره نه یو مکمل دغه سره چې پلان سره او هغې کې چې د هر معاشرې کې د هر ځای کې لکه دا څنګه چې وویلې دا کوم مسایل چې دي اوس د یونیورسټۍ یو پروفیسر دی هغه کوي عام سړی خو دا وایي که نه قبایلي دی او دا ته بېروزګاره دی او دی چونکې د ده څه دغه نشته او د دې د وجې نه د فرسټریشن دی او دا پی ایچ ډي ډاکټر دی هغه ته څه مسله ده هغه ته مطلب پروفیسر دی جی پلار چې کوم دی هم مطلب چې پروفیسر دی دا بل کس چې کوم دی مطلب دغه رنګي دا سروج صدیقي پلار پروفیسر دی مور ډاکټر ده خور ډاکټره ده مطلب لکه دا بیا سم دی معاشره کې کوم داسې حالات دي چې دا زمونږ هغه خلک ډېره مهرباني ام ریاض صاحب ډاکټر جمیل احمد صاحب او فیض الله خان صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې شریک شوي او خپل معلومات مو هم موږ سره شریک کړه. ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورېدې او یقینا چې صورتحال ډېر حساس دی ډېر نازک دی او په نن حالاتو کې که هم زمونږ ادارو زمونږ ریاست زمونږ مشرانو زمونږ قیادت د دغه صورتحال ادراک ونه کړه نو بیا چې کومه خبره کېږي او کومه خطره او خدشه ښکاره کېږي چې یاره روان حالات په د دې نه هم سخت او خراب وي خدای دې وکړي چې داسې نه وي خو نتیجه به هم دغه روزي د پروګرام وخت اوس ختم دی. اجازت راکړئ د الله په امان.